بزرگان محترم، ما تیر جمعه د ستاسو په وړاندې د انصارو او د مهاجرینو چې کوم اخوت بایچاري او ورولي وه هغه مې د ستاسو په وړاندې بیانه کړې وه. ما وی زه به روانه جمعه انشاءالله مزید د اذان چې کومه شروع ده دې په باره کې به زه تاسو ته خبره کوم. داسې وشوله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې څنګه وحی راغله او نبوت ورته میلو شو، نو دوه منځونه ور باندې فرض کړی شو، یو د سحر بل د مازیګر. بیا چې کله لیلة المعراج په هغه شپې د معراج کې معراج ته لاړ، نو هلته بیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پنځه منځونه فرض کړی شو. 50 فرض کړی شو، قصه تیره ده، 50 ته راغلل. نو مکه مکرمه کې په همدغسې انداز باندې پنځه منځونه به کېدل. چې مدینه منورې ته رسول الله مبارک لاړ، نو په مکه مکرمه کې خو د جمع داسې څه خاص ترتیب نه و، بس مسلمانانو به مونځ کول، یو ځای کېدل به او جمع به یې کوله، خدای څه خاص ترتیب یې نه شو ورکولی، ځکه چې د کافرانو نه دوی مسلمانان مغلوبه و، د کافرانو غلبه وه، چې خپل اسلام او خپل ایمان هم ډېر په ګرانه باندې به خلکو ښکاره کو، نو په ښکاره باندې منځونه نه و. نو په دقې بنیاد باندې چې کله بیا مدینې منورې ته لاړل، نو رسول الله مبارک سره فکر شو چې دا خو ښه د مانځه ټیم شي، نو داسې څه علامه په کار ده چې اوس د مانځه ټیم دی چې هغې ته خلک ځان حاضروي، ځکه چې عموما خلک په کارونو کې لګیا دي، د مانځه ټیم دی، نه اذان شته نه بل څه نښه شته، دا خو هغه وخت چې اذان نه و که نه، نو دوی به څنګه په یو ځای باندې راځي، نه ګړی شته موبایل نشته چې موږ ته ټیم پته ولګېږي، نو موږ ته به څه پته لګېږي چې دا اوس د مانځه ټیم دی. نو رسول الله مبارک سره دا فکر شو چې موږ به د مسلمانان جمع ته راغواړو چې مانځه ټیم شي، نو په کم کیفیت باندې به یې راغواړو. نو دې دپاره رسول الله مبارک بیا یو شورا کېنوله، جزاکم الله خیر، یو شورا قربان شمه کېنوله، شورا مقرره کړه، صحابه کرام یې راوغوښتل چې راځئ هله، چې صحابه کرام یې کېنول، د هغوی نه یې مشوره اخیسته چې د مانځه ټیم شي موږ به دا خلک راغواړو، په کم کیفیت باندې به یې راغواړو. نو چا مشوره ورکړه چې رسول الله مبارکه موږ به ناقوس غږوو. ناقوس دا یو آله ده د لرګي نه جوړه، او نسوارو به چې کله د عبادت وخت شو نو دا به یې غږوله. ناقوس باجه ورته ویل کېږي، ټلی ورته ویل کېږي، بس دا یو شی و هغه به یې غږو. رسول الله مبارک دا خبره خوښه نه شوله، ځکه چې عیسایانو سره مشابهت دی. بیا چې قربان شمه چې کومه دا بل چا مشوره ورکړله چې بوق په غږو، دا بوق بیګل ورته ویل کېږي، دا بیګل به یې غږو. یهودیان چې کله به خپل عبادت ټیم به شو نو راجمع کول به خپل هغه خلک، نو دغه بوق به غږو بیګل. نو رسول الله مبارک دا خبره خوښه نه شوه، ځکه چې دا یهودیانو سره مشابهت دی. بیا چا مشوره ورکړه چې رسول الله مبارکه داسې اوچت ځای باندې به اور ولګو، چې مانځه ټیم کېږي نو موږ به اور لګو، مانځه ټیم کېږي نو اور به لګو. دا شو که دی چې په اور باندې فیصله نه ده شوې. اوس خو په 1100 روپۍ من دی، 100 روپۍ تنخوا څوک د مولا نه ورکوي، والله چې بیا به 1100 روپۍ من خشاک بلا چا پیدا کوو، هغه کې چې بیا خلک یې نه یې کړی، خیلمبې نه یې کړی، بیا دا خلک چېرته خبرېدل. نو چې کومه ده او که چا اوس دې وخت کې تنور لمبه کړی نو خلکو به رامنډې والې د لمانځه ټیم دی. نو په دقې بنیاد باندې قربان شم رسول الله مبارک ته دا خوښه نه شوله چې هغه وایي چې دا آتش پرستو او مجوسو سره قربان شمه څه دی مشابهت دی، دا هم د رسول الله مبارک خوښه نه شوله. خیر مجلس برخاست شو، مجلس ختم شو، او څه فیصله دوی نه کړې شوه، څه فیصله ونه شوله چې موږ به دا کار کوو. رسول الله مبارک هم لاړ، صحابه کرام هم لاړ، خو رسول الله مبارک په دې صحابو کې یو صحابي دی عبدالله ابن زید ابن عبد ربه، دا قربان شمه د ده په زړه کې د دې خبرې ډېر زیات غم پیدا شو. بس چې کله عبدالله رضی الله عنه وایي چې شپه شوله، نو وایي زه وده شومه، خوب مې وایي کته چې زما په مخ کې یو سړی روان دی او شین لباس یې اچولی، شین لنګ شین څادر یې ځان نه تو کړی دی، او په لاس کې ورسره ناقوس دی، هغه ټالی ورسره ده، باجه ورسره ده. وایي ما ورته وایي چې صاحبه دا شی خرڅی نه، وایي ما ته وایي چې څه ورباندې کوې په دې باندې. ما وایي چې موږ د مانځه ټیم کېږي نو دا به وایي موږ غږو. ما ته وایي چې دې نه ته بهتر شی نه ښیم، وایي ما وایي ضرور وښایه، موږ خو په ټینشن کې وو. بس ما ته وایي چې کله وایي د مانځه ټیم کېږي نو دا کلمات به وایي الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، د اذان ورته تر اخره پورې قربان شمه ووایي. چې اذان ورته ووایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سهار وختي په منډه باندې راغی. رسول الله مبارک دا خوب بیان کړ چې په داسې انداز باندې ما خوب ولیدو
رسول الله مبارک وی چې والله ان هذه لرؤيا حق، دا خوب چې تا کتلې دا قربان شمه حق خوب دې کتلې دی. باس وې د بلال رضی الله عنه دستانه وې اوچت आवाज دی، هغه ته وایا چې ادا هغه ته کلمات وایا، هغه به قربان شمه نور خلکو ته رسي. اذان خو یو بهترین کلمات ورته الله پاک خو خدل په خوب کې، او رسول الله مبارک تصدیق وکړ. کو تاسو وګورئ نو اذان د شعائر الله نه دی، اوس دا د دین د قانون یو نښه ده، او په دې کې چې کم څه پراته دي نو هغه په لوګو کې او په باجو کې او په ډلونو کې چرته پراته دي. ټول اول مؤذن د الله پاک بڑای بیانوي، الله اکبر الله اکبر. انسان ته لګیاي په دکان کې ناست یې تو زما دکان غټه سٹور میں غټه، الله پاک وایي چې الله اکبر دې سٹور نام غټه، الله پاک سٹور پکې څه شو پټی نام الله پاک لوی دی، دستا کارخانه نام الله پاک لوی دی، ستا نوکرې نام الله پاک لوی دی، ارسنه الله پاک لوی دی. پرېږده دا کار دی راشه الله رب ذوالجلال ته ودرېږه. چې څنګه به صحابه کرامو اذان واورېده نو بعضې صحابه کرام به لوهاران به او هغوی به اوسپنه ګرمه کړې وه، اوبه به یې ورکولې. لکه زمونږ استاد لوهاران هم اوسپنه ګرمه کړي، تېرې کړي، بیا ګرمه کړي، بیا ولې اوبه ورکوي چې تېروالی ډېر وخته پورې برقرار پاتې شي. اوسپنه به یې سره کړې وه، او چې څنګه به الله اکبر اواز وشو هغه اوسپنې له بیا دوی په اوبو کې غوپم نه ده ورکړی، هر څه یې په ځای باندې پرېښوسته، سیده به یې جومات ته منډه کړله. موږ او تاسو اذان وشي اوس وی کار چک را پرېښوسته، بس لاندې وځي کار باندې هغه اذان پاتې. نو ټول اول دا بړی الله اکبر الله اکبر. صحابه کرام اذان واورېده رنګونه به بدل شو، جمعات ته به منډه کړه. چا به چې کومه ده اوسپنه به یې اوږدوله ګرمه کړې به یې وه، څټک به یې اوچت کړی و چې الله اکبر، څټک یې داسې نه دی خوستی چې راکوز کړی، بس په شا به یې وغورځو، سیده به روان شول جومات طرف ته به راغلل. دا د صحابه کرامو زندګي وه. ولې دا اعلان دا خو د رب ذوالجلال د سایډ نه دی، دا خو د مؤذن د خولې نه وځي، خو دا خو هله وځي چې کله الله پاک وخت راولي. دا وخت چا راوسته؟ دا الله راوسته. دا مؤذن چې اذان کوي دا داسې ده لکه چې رب ذوالجلال اعلان کوي. خیال خو مرته شه. نو الله ټول اول د رب ذوالجلال بړی پکې بیان شوله. بیا د هغې نه بعد اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، دوه پیرې د توحید ګواهي ده چې الله پاک یو دی، د الله پاک نه علاوه بل هېڅوک د عبادت لایق نشته. شرک هم نفي شو، توحید هم ثابت شو. بیا د هغې نه بعد د رسالت بیان دی، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. رسالت بیان دی وکړو. الله پاک چې کوم احکامات موږ ته رالیږلي دي نو د پیغمبر په طریقه باندې رالیږلي دي. دا تفصیل به ما او دا څوک بیانوي؟ پیغمبر به راته بیانوي. مونځ چې کوې د پیغمبر په طریقه باندې به یې کوې، پیغمبر په طریقه باندې رب ذوالجلال ته نه دی خوښ. یو سړی لګیا دی مړه دا دوه رکعاته د جمعې دا خو ډېر کم مونځ دی، دا په دې باندې خو چا غاښ هم نه ګرمېږي، زه شپږ رکعاته کوم، خدای پاک یې نه قبلوي. الله پاک پیغمبر علیه السلام رالیږلی دی، هغه دا دوه رکعاته کړي دي، هغه چې کومه طریقه موږ ته ښودلې په همغه طریقه باندې موږ چلېږو. بس نو توحید هم ثابت شو، رسالت هم ثابت شو. د هغې نه بعد بیا قربان شمه مونځ یو اهم عبادت دی. کلمې پسې دویم نمبر عبادت دا مونځ دی. مونځ ټول نه اوچته کلمه ده، ځکه چې د هغه نه وي د هغې نه علاوه دا ټول عبادت افت هباء منصوره دوړې وړې دي، د هېڅ اهمیت نشته چې کله ایمان نه وي. نو کلمه د ایمان پسې دویم نمبر عبادت بیا مونځ دی. راشه مونځ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، او مانځه طرف ته راشئ، مانځه طرف ته راشئ. بیا حی علی الفلاح، کامیابۍ طرف ته راشئ. نو کامیابي دلته مونځ وکړه نو په دنیا کې په ظاهره کې خو په سترګو باندې سخت کاري نه، نو کامیابي به چېرته میلاویږي؟ په آخرت کې به میلاویږي. آخرت هم ورنه ثابت شو. توحید اذان کې دی، رسالت په اذان کې دی، آخرت په اذان کې دی. نو الله اکبر الله اکبر بیا د الله پاک بړی بیان شوله. بیا د هغې پسې لا اله الا الله. خیال خو مرته شو په اذان کې څومره زبردست عقاید زما او د ستا پراته دي. توحید پکې پروت دی، رسالت پکې پروت دی، آخرت پکې پروت دی. نو دا په لوګو کې په ډلونو او په باجو کې شته، دا کم ځای کې دی. نو رب ذوالجلال د مونځ په شان اهم عبادت دپاره یو اهم اعلان هم وګرځو چې هغې ته موږ او تاسو اذان ورته ویلې کېږي. نو قربان شم په دقسې انداز باندې چې کله رسول الله مبارک ته دا بیان کو نو رسول الله مبارک وی ان هذه لرؤیا حق، ان شاء الله دا خوب دا حق خوب دی، حق خوب. رسول الله مبارک ورته حق ولې وی؟ کله چې رسول الله مبارک معراج لته نو دا منځونه رسول الله مبارک ته شفوي طور باندې ورکړی شي چې په تا باندې 15 منځونه دا فرض دي، ستا په امت باندې فرض دي. خو چې کله به ته نو په دې لارو کې په دې تلو او په راتلو کې د اذان اوازونه رسول الله مبارک اورېدلي دي په اسمانونو کې، چې د اذان د اواز رسول الله مبارک اورېدلی او دا ورته څنګه د بیان که نو رسول الله مبارک دماغو ته ومقه شی راغی چې هلکه دا خو واقعي حقه کلمات دي چې کوم په اسمانونو کې به فرشتو وي. او علي رضی الله تعالی روایت دی او بیبي عایشه هم پکې روایت شته چې قربان شم چې کله رسول الله مبارک اسمان ته تللی
نو جبرائیل علیه السلام اذان وکړ او رسول الله مبارک ټول فرشتو ته امامت کړی دی. خیال خو مرته شنو التم اذان شوی دی. نو چې څنګه رسول الله مبارک دا اذان واورید نو وی چې واقعي دا اذان خو امقه اذان په شان ته دی. بس د هغه نه بعد بیا اعلام او اذان را روان شو. بلال رضی الله عنه ته چې اوس ته اذان وکړه ځکه چې هغه आवाज دستانه اوچت دی. بلال رضی الله عنه ته ټول عمر بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن. اوس چې زمونږ او د تاسو مؤذنین کم اذان کوي کنه نو قربان شم د هغه دا تاریخ دی. خوب اگر الهام او خوب اگر که دلیل قطعی نه دی خو چې کله د رسول الله مبارک هغه امر ورپسې ورپیوسته شو داسې دی لکه چې په وحی سره یو شی ثابت وي. رسول الله مبارک وی ان هذه لرؤیا حق باس اذان قربان شمه اوس ثابت دی. او زمونږ او د تاسو اذانونو د منځونو لپاره اذانونه کیږي دا یو زبردست تاریخ قربان شمه لري. خیر په دغه سي اذان وشو. په دغه پسې بیا چې کله رسول الله مبارک مدینه منوره ته لاړ نو الته په مکه مکرمه نه بلکې په حجاز مقدس باندې غلبه دا د مشرکانو و. خو دومره دا چې کم علمي تفوق او علمي اوچتوالی و دا چې کومه د یهودیانو ته او اهل کتابو ته خصوصا یهودیانو ته حاصلو. نو یهودیانو بجې نه د مشرکانو به یهودیانو ته ډیر په اوچت نظر باندې قتل او د رسول الله مبارک صفاتونه خبر خلکو يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. الله جل جلاله په قران کې بیان فرمایي چې دا يهوديان دا پیغمبر داسې پیژني لکه چې څنګه خپل بچي پیژني بلکې د بچو نه هم بهتر پیژني. نو چې کله رسول الله مبارک لاړ نو کم هغه مدینه منوره ته هجرت وکړه. د مدینه منوره په مشرکانو کې چې کم غټ دوه قبیلې وي اوس او خزرج هغه مسلمانان شول. یهودیانو ته خپته و چې دا پیغمبر دی نو هغه باوجود چې کم خلکو کې ضد او عناد نو پر رسول الله مبارک باندې ایمان راوړو. او چې په کوم خلکو کې ضد او عناد پروتو نو هغه به د مشرکانو د طریقې ورخودلې چې کله داسې طریقه کله ورته چې لکه د سورۃ د بنی اسرائیل په باره کې ورنه تاسو وکړي چې دا د شام نه مصر ته څنګه منتقل شول. ذوالقرنین په باره کې ورنه تاسو وکړي. د روح په باره کې ورنه تاسو نه وکړي. دا اصحاب کهف په باره کې ورنه تاسو نه وکړي. دا سوالونه به د مشرکانو يهوديانو د مشرکانو ته ورخودل او رسول الله مبارک نو خیر چې دا جوابونه به رسول الله مبارک ورکول د يهوديانو ته مخکې نه پته و چې قربان شمه دا پیغمبر دی. نو چې رسول الله مبارک الته هجرت وکړه نو هغه په ضد او په عناد کې راغلل پر رسول الله مبارک باندې ایمان را نوړ. چې ایمان را نوړ مسلمانانو ته خو تکلیف په خېدو هغه اندیشه وا. نو رسول الله مبارک هغه سره لاس نیوکه وکړه او هغه سره قربان شمه معاهده وکړه. په هغه معاهده کې رسول الله مبارک مشرو او دوی به داسې ټیم تیرول که زمیان ټیم تیری لکه چې څنګه د مسلمانانو په ملک کافران ټیم تیری او قربان شم په ټیکس باندې ټیم تیری. د يهوديانو په خپل فیصله رسول الله مبارک ترولې. رسول الله مبارک خیر چې کومه دا برپور رسول الله مبارک دوی مشر نو منله ځکه چې د مسلمانانو بالکل د اسلام لا آغاز دی. اسلام لا مضبوط شوی نه دی. چې کله مکه مکرمه فتح شوله باز بیا اسلامي قانون بالکل مضبوط شو. نو په دغه بنیاد باندې رسول الله مبارک د يهوديانو سره پس شرایط باندې اوږده شرایط البدايه والنهايه او تاریخ ابن هشام چې کومه دا اوږده شرایط دې بیان کړی دی ډیر زیات هغه باندې وخت لګیږي. خو زغه ټول نه بهترین شر یو شرط په کې دام لګولیو کو په مدینه منوره باندې چا حمله کوله نو تاسو ټول به بیا په یو ځای باندې ودرېږئ او چې څوک مسلمانانو خلاف جنگ کوي نو يهوديان به سره نه ودرېږي. خیر يهوديانو بیا د هغه خلاف وکړه په غزواتو کې بیا د هغه تفصیل ان شاء الله را روان دي. زه به تاسو ته بیا د هغه بیان سکم دا په تفصیل سره وکم. دا یو بل چې کومه د يهوديانو سره رسول الله مبارک معاهده وکړه 15 میاشتې د هجرت نه بعد دا یو بل بیا چې په دویم هجری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قبله د بدلولو حکم وشو. رسول الله مبارک هجرت وکړ نو 14 میاشتې یا 18 میاشتې رسول الله مبارک بیت المقدس ته مسکړی دی. چې کله په مکه مکرمه کې ونه د بیت المقدس د مکه مکرمه نه په دې طرف باندې دی او مدینه منوره مو نه په دې طرف باندې ده. نو رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې نو په داسې انداز باندې به ودرېدو چې خانه کعبه ته به مخ شو او هغه بیت المقدس ته به مخ شو. لکه مثال کې طور پر دلته اوس څه مدینه منوره ده او هغه ته څه بیت المقدس ته نو دلته مکه مکرمه ده. رسول الله مبارک په دې طرف نه ودرېد خانه کعبه نه د بل طرف ته نو قربان شم چې مخ به کړ نو خانه کعبه ته به مخ راغی او بیت المقدس طرف ته به مخ راغی. خو چې کله بیا مدینه منوره ته هجرت وکړ نو الته بیا حکم د بدلېدلو د قبله راغی 14 میاشتې بعد. خو 14 میاشتې رسول الله مبارک بیت المقدس ته مسکړی دی. تاسو ته ما ویل چې بیت المقدس په دغه مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په داسې انداز باندې جوړو چې دا بیت المقدس طرف ته د قبله دیوالو چې دی په منځ باندې ودرېدل نو قربان شم بیت الله ته به شاش ولا. استاد خیال شي الله جل جلاله د ټول اول دا حکم اونکه چې تاسو د بیت الله طرف ته مونږ کوي. په دې کې بلا شي حکمتونه مفسرینو ذکر کړی دي او تاسو ته ما په تفسیر کې ویل دي.
خو یو غټ حکمت پکې دا مو چې يهوديانو په بیت المقدس ته مونږ کوو. نو رسول الله باندې چې هجرت وکړه نو اکثر آبادی په مدینه منوره کې په اهل کتابو کې دا د يهوديانو و. نو رسول الله مبارک تم حکم او چې ته بیت المقدس طرف ته مونږ کوه. نو باغه کې غټ حکمت د اغوی دلجویی مو چې لکه يهوديانو په زونو کې د اسلام څخه قدر پیدا شي. وګوره دا وي زمونږ قبله طرف ته مونږ کوي. او بل دا چې په مخکینو کتابونو کې دا ذکر وا چې دا سه پیغمبر به چې اول به بیت المقدس طرف ته مونږ کوي او بیا به بیت الله طرف ته قبله بدیږي. کو ډایرکټ په ډایرکټ باندې دلته څه کړي بیت الله ته مخ کړي نو هغه نشانه قربان شمه ښکار کېدا. دا نه خیر بلا شي حکمتونه په دې کې او یو عظیم حکمت پکې دا چې کوم مسلمانانو د اغوی عمده خوخه وا او د رسول الله مبارک هم دا خوخه وا چې زه بیت الله طرف ته مخ کوم خانه کعبه طرف ته مخ کوم. نو الاول ورته حکم وشو چې ته بیت المقدس طرف ته مخ کا. نو صحابه کرامو په خپل زړونو باندې ګټه کې خوسته او بیت المقدس طرف ته مخ کا. نو چې دوی په زړونو کې هغه چې کم محبت د بیت الله او د دې د وجه چې دا قبله وګرځيږي نو الله پاک هغه حکم په دغه محبت باندې غالب کا. نو غالب کا ور باندې غالب کا چې اقا الله پاک حکم ور باندې خو قوي شو بیا د اغه نه بعد ورته وي چې دې طرف ته. نو پته ولګي چې مسلمانانو د خپل خواهشاتو تابعداري نه کړي بلکې د رب ذل جلال تابعداري کړي ده. نو په دغه بنیاد باندې ورته اول حکم شو چې هغه طرف ته بیا ورته حکم وشو چې د بل طرف ته. رسول الله مبارک چې کله حکم وکړ راغی چې فول وجهك شطر المسجد الحرام. نو رسول الله مبارک قربان شم هغه چې کوم د قبله دیوالو هغه له بالکل قبله را بدل کړله د بل طرف ته. خیال خو مرتضی چې د قبله دیوالي هغه نه قبله را بدل شو د بل طرف ته محراب جوړ شو. راځه اوس قبله بدل شو. چې قبله بدل شو نو چې مخکې کوم طرف ته قبله وا اق دیوال سره خوا کې قربان شم یو چبوترا او یو صفه جوړ کړی شو. په هغه صفه کې به هغه صحابه کرامو چې د اغوی کور نو او دارنګه د اغوی خپل خپلوان په داسې انداز باندې نو چې دوی له ځای ورکړی وي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طالبانو انتهایی صبرناک خلق او صبرناک سوچ په خپل هغه لوګو او په تندو او په غریبۍ باندې داسې خوشاله خلق چې خو مالدارانو خلکو خوشحالي هغه ته نه رسیږي. ابو هريره رضی الله عنه بیان فرمایي چې د اصحاب الصفه نو یو زموما وی ما د او یو نه زیات صحابه کرام د رسول الله مبارک په صفه کې کتل دي چې د اغوی په بدن باندې بصادر او لنګ دواړه نو صرف یو لنګ به د اغوی په هغه کې باغوی جمع او اول دواړه تیرول یو لنګ نور بدن باندې به کپڑے نه بر صادر بنو صرف یو لنګ بو او اکثر به سره یو کمبل په دې ځکه به وینیولو د دې لپاره چې زمونږ عورتونه قربان شم ښکار نشي. واسله ابن اسقع رضی الله عنه بیان فرمایي چې وای منګه یو زموږ د اصحاب الصفه ونوما او وای چې زمنګ به یو لنګ او هغه به دومره خیرن شو چې وای زمنګ په بدنونو باندې باغ خلود او وجنه دوړي وغیرہ دا به زمنګ په بدنونو باندې راوړېدل. خو په هغه کې دا صحابه کرام قربان شم ډېر خوشاله. اکثر به صحابه کرام په دلو کې د لاسه په منځ کې به هوش را پرې وتل دومره بوګیو. ابو هريره رضی الله عنه بیان فرمایي چې وای ما بملان نه غیدا اوګي بوما نو د لوګي د لاسه مې داملا نه غیدله نو بیا به پزمکه باندې او د خېټه به مې تو کو د ګرمایش د لاسه اوګي بوم نو پزمکه باندې به مې د سینه ور واچوله چې زما د خېټه د زمکه نه یخواله ورسیږي ملا به مې نه غیدنو کانی به مې په د خېټه پسې او تل چې داملا مې څه قدر نه غشي. دا د صحابه کرامو زندگی و. یو ورځ ډیر زیات ناقرار شوم اوګي شوم بیا د اغه نه بعد وی وروته ما وی پلار کې کېناستم ما کو سوکر باندې راغې چې حالات ته مې وګوري کو سیرا کړ. وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه باندې تیرې دو وی ما ورته پوسو کو د قران د یو آیات وی د قران حاجت مې نه و قران آیات راته معلومه صرف خالص د لوګي د لاس راوتی ما چې ټیم مې وینه تیرې دو راغوته ما ورته ابو بکر د آیات مبارک وی هغه ته آیات وی ما زما د حالات ته وګوري د لوګي سړی په دوګي سړی پته لګي و خیر چې زما د حالات ته وګوري صبر لراکی وی چې هغه آیات راته وی اور باندې لار هغه سره کور کې سره وی ناس ته عمر فاروق را باندې راوت وی هغه ته یو آیات مخکې کوي ما چې دا آیات راته وای هغه ته آیات ویني وی هغه را باندې تیر شو وی هغه سره هم سنو وی رسول الله مبارک را باندې راغی چې را باندې راغی نو زه او کتم نو په مسکې شو ما ته چې ابو هريره راځه را پسې وی چې کله رسول الله مبارک پسې قربان شوم روان شوم وی ګور ته بوتلم وی ګور کې وی چې د خوراک سشتا هغه چې اوشتا دا یو پیاله پیدي چا وروړي دي وی د څه پیدي رسول الله مبارک په صدقه نه خوړه هدیه به قبل ولا وی دا تاسو له چا توخبر وړي دا تاسو له چا هدیه وړي دا وی خره روانه کا بس هغه په مې راواخښت وی په راواخښت نبی استل وی ما رسول الله مبارک وی چې ورشه اصحاب الصفه او आवाज کا اصحاب الصفه خو سلور صوت هم رسیدلی دي پکې وی ټول طالبانو ته مې आवाज کا چې راځي وی هغه طالبان را روان شو راغل وی زما په ځل کې ګلم راغله چې زه وګم او دره پس ټول صحابه را روان کړل زه په خپل وګم چې مال راکی او دغه ټول صحابه را روان کړل نو زما په کې څو رسیږي
وای خیر چې رامې وستل ما چې ما به مخکې کې ځکه چې زه ډېر زیات وګیم ناقراره وای چې کله زه راغلم نو ما ته وای چې بورنه وای ورکوه د کسانو له وای بد باغ مې بس کومه بالکل پس لو خړه بس کومه زما په کیس نه رسیږي ځکه چې الاول مې دا غوي ته په ورکول باندې وای به مې یو لو ورکل هغه اوس کل بل چې څومره کسانو ته مې چې په صوفه کې 300 کسانو پورې چې کومه دا پاتې شي یو پیاله په د ټولو صحابه اوس کل دا هغه نه بعد ما ته وای چې بورنه اوس کا وای ما وای چې کله ما پیاله خله ته ونی ولا وای ما اوس کل ما ته وای چې نور اوس کا وای ما بیا اوس کل ما ته وای چې نور اوس کا وای ما چې رسول الله مبارک نور راکې نه ځي کې بالکل مور شوم وای دا هغه نه بعد پیاله زمانه واخښت او بسم الله ویلا او هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې اوس کل او ختم کړل دا د هغه ژوندۍ و خو چرته پیدا نه کی چې رسول الله مبارک صحابه اخلا کړی دا یا سود کړی دی یا رشوت خوړلی دی یا جواری کړی دا زمونږ او د تاسو خلک ارسه ماړو په خېټو باندې ډک نسو اوږي ودشول ارسه برابر صرف د خپل یو بل سره سیالۍ دپاره خلک رشوتونه خوري خلک سودونه کوي خلک جواری کوي جزونه الوزي اوس بل څه بلا روانه ده خلک جواری کوي هر یو کومه ګناه ده صرف چې کوم د مال دي او خېټه ډکول دي د رسول الله مبارک د صحابه او دا زندگی د مسلمانانو تاریخ خپل تاریخ یې دی ته ځان ته خپل تاریخ یاد کا د ستا مشرانو داسې زندگی تیره کړې ده داسې زندگی چې په بدن باندې کپړې نشته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي چې کله به ماښام شو نو موږ وایي ټول رسول الله مبارک ته ورجمع شو ته وایه تلل به که نه چې کومه ځان له به یې ګټله او څټله به ما وایي چې هغوی دین زده کوو خو هغوی په دا لوږې نه وې تېره کړې دا تندې یې نه وې تېرې کړې دا دین به تا ته داسې را رسېدلی و ابو هريره نه 5374 حدیث را نقل دي قربان شم په دریو کالو کې خو دا سخت یې نه وې تېرې کړې نو 15000 حدیث مبارکه به نه را نقل لہذا هغوی په ځانونو باندې سخت یې تېرې کړې تکلیفونه یې تېر کړل دین یې موږ او تاسو ته راورسوو موږ او تاسو ته حلال او حرام راورسول او قربان شم زمونږ او د تاسو زندګۍ نه حق دین اوس روان دی ورو تر پورته کېږي او چتېږي د چا ور باندې طبیعت هم نه خرابېږي لہذا په دقه سي انداز باندې وای موږ رسول الله مبارک ته ټول ورجمع شو لکه چې چرګوټی نه چرګې ته ورجمع شي موږ ته ورجمع شو رسول الله مبارک په کوم د یو سره ولېګل الکه څو کسان بوتلې شي دوه کسان بوتلې شم یو سره به ولېګل مالدار صحابه کرام سره سعد ابن عباده رضی الله عنه اتیا کسان ځان سره بوتل اتیا کسان نو روټه ورکول داسې زبردست صحابه کرام داسې صحابه هغوی کې موجوده وه دا د اصحاب صفه او قربان شمه زندگی وه خپل غوږونه د رسول الله مبارک د سما دپاره فارغ کړي چې رسول الله مبارک نه به اورېدل کول او همدغه رنګې خپل څه خپل دماغ د رسول الله مبارک د احادیثو مبارکو دپاره لوښي ګرځولي او خپل بدنونه د رسول الله مبارک خادمان ګرځولي خادمان رسول الله مبارک په اعلان کو چې ال راباس جهاد لا ټول اول به همداس اصحاب صفه به تیار علم به همدې اذا کو جهادونه به همدې کول فزان باندې لوګي تند د ار یو شی تر دین قربان شمنګ او تاسو تسکه دا د اصحاب صفه او هغه حالات او دغه نه علاوه په همدې شوال دویم هجری کې په شعبان دویم هجری کې رمضان المبارک روزه الله جل جلاله قربان شمه سکړلې دا فرض کړل زمونږ او تاسو سیرت او د شعبان او د ډېر زبردست تعلق وخړ نو په دې شعبان چې کومه د الله جل جلاله په مسلمانانو باندې قربان شمه د رمضان المبارک روزه فرض کړی دي نو روان جمعې نه به ان شاء الله زبر د رمضان المبارک فضایل سکوما دا بیانوم د هغه مسائل به بیانوم الله پاک موږ او تاسو ټول ته د اوریدلو او د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر